السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. इस आयत का तर्जुमा यह है دغه آیت ترجمه دا ده چې کوم څیزونه په طبیعت ښه لګي د طبیعتونو خوښ وي، یعنی ښځې، اولاد او ډېر زیات سره زر او سپین زر او په امتیازي شان دغلي شوي اسونه او څاروي او پټي، نو د دې مینه خلکو ته ښایسته کړې ښودله شوې ده. دا د دنیا د ژوند عرضي سامان دی او خدای پاک هغه دی چې بهترین د واپسۍ مقام لري. خدای پاک چې دا نقشه راکاږلې ده یا حالت یې بیان کړی دی د هغو خلکو چې خدای هیر کي او د دنیا حصول د هغوی مقصد وي، او انسان چې کله خدای هیر کي نو بیا په هغه باندې د شیطان قبضه شي. دا ټول څیزونه د خدای پاک پیدا کړي دي او د خدای پاک نعمتونو کې دا شامل دي او دې نه فایده هم پورته کول پکار ده. حضرت مسیح موعود علیه السلام هم موږ ته ډېر واضح دا فرمایلي دي چې د دنیا د کاروبارونو نه بیلیدل هم غلط دي. ودونه کول پکار، ودونه کول هم ضروري دي او دا سنت دی. همدغه شان نور کارونه دي صحابه به هم کول. د کورونو جایدادونه مو د هغوی د ځینو صحابه، خو هغوی د دنیا طرف ته متوجه نه وو، په دنیا باندې پریوتي خلک نه وو. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې د خدای پاک منشا بیخي دا نه ده چې تاسو بالکل دنیا پرېږدئ، بلکې د هغه چې کومه منشا ده څه چې هغه غواړي هغه دا ده چې قد افلح من زکاها، یعنی چا چې خپل نفس پاک کو نو هغه خپل مقصود بیا موندو. هغوی فرمایي چې تاسو تجارت کوئ، زراعت کوئ، ملازمت کوئ
او حرکت کوئ، یعنی د لاس کار کوئ، څه چې غواړئ کوئ، خو نفس د خدای پاک د نافرمانۍ نه بچ ساتئ او داسې تزکیه وکئ چې دا کارونه تاسو د خدای پاک نه غافل نه کړي. یو ځای کې هغوی فرمایي چې د نفس حقونه خو جایز دي، خو د نفس بې اعتدالۍ جایز نه دي. نو دا خبره همیشه یو مؤمن ته خپل وړاندې ساتل پکار ده چې د دنیا د څیزونو مینه دې داسې نه وي چې د هغه نه خدای هیر کړي. لکه څنګه چې خدای پاک فرمایلی دي په دغه آیت کې چې زین للناس حب الشهوات، چې خلکو لپاره د شهواتو محبت ښایسته کړی ښودلی شوی دی. او بیا مخکې د دې تفصیل بیان کړی دی چې کم کم څیزونه دي او دا څیزونه صرف گزاري لپاره انسان نه خوښوي. دا هغه خلکو ذکر دی چې د دنیا په مینه کې ډوب پراته دي او صرف هم د دغو څیزونو د ترلاسه کولو فکر لري. د شهوه معنی دي د یو څیز ډېر زیات خواهش، یو څیز ډېر زیات غوښتل او هر وخت د هغې باره کې فکر کول. او یو مطلب یې دا هم دی چې د یو څیز یا مقصد چې صرف یو داسې څیز او مقصد چې صرف د نفساني خواهشاتو باندې منحصر وي، پریوتی څیز وي او جنسي خواهش ډېر زیات وي، نو هغې ته هم شهوت وي. نو دلته خدای پاک فرمایلی دی چې د دغو څیزونو مینه د انسان زړه کې اچولی شوې ده، نو دا د خدای پاک له طرفه نه ده. دا مینه چې کومه ده دا داسې نه ده چې د نعمتونو نه فایده پورته کولو پورې دا خبره محدودوي، بلکې دا مینه د شیطان له طرفه ده. دا عامه خوښه یا عامه پسندیدګي نه ده یا ښایست نه دی، بلکې تر دې حده د دې د ښایست خواهش او خوښول چې انسان د دې د ترلاسه کولو لپاره د هر وخت ناقلاره وي، بېچینه وي او یو غیر معمولي مینه د دنیا دغو څیزونو سره لري. نو تر دې حده چې کله په دغو څیزونو کې انسان ډوب شي، نو بیا دا د خدای پاک نعمتونه پاتې نه شي، بلکې دا شیطاني خواهشات دي. او بیا دې لپاره د دې د ترلاسه کولو لپاره هره ناجایزه لاره انسان خپلوي، او که خپلول ورته پېښ شي نو خپلوي. او دا موږ په دنیادارو کې عام ګورو. د دولت لپاره، د دنیاوي رتبې لپاره، د ښځو سره غلطو تعلقاتو لپاره دا خلک د ټولو حدونو نه تېروځي. او که ودونه کوي هم نو د دولت د ترلاسه کولو لپاره خواهش یې دا وي چې ښه مالداره ښځه راولو. همدغه شان په نورو کارونو کې هم صرف او صرف دنیا د دوی د نظر وړاندې وي. له بده مرغه باوجود له دې چې خدای پاک مسلمانانو له داسې ښایسته او پاکیزه تعلیم ورکړی دی او خبرداره کړي دي چې دغو څیزونو نه ځان ساتئ، یعنې تر دغه حده پورې مه ځئ چې همدا صرف ستاسو د ژوند مقصد جوړ شي، ځکه چې دا د دنیا عارضي سامانونه دي. خپل فکر کوئ چې تاسو به د خدای پاک طرف ته واپس ځئ، د هغه مخې ته به حاضرېږئ. خو دې نه باوجود هم مسلمانان دغو دنیاوي څیزونو پسې اکثریت مونږ ګورو چې دغو څیزونو پسې وي او د خپل ژوند مقصد یې هېر کړی دی، او د خپل ژوند مقصد یې هم هېر کړی دی. عالمانو هم د قوم چې کوم رهبران دي او هر هغه تن چاته چې موقع ترلاسه شي، نو د هغه کوشش وي چې څنګه هم چې وي موږ د دنیاوي څیزونه د ترلاسه کړو. چې کله داسې خواهشونه چې د قوم په لیډرانو کې پیدا شي، نو بیا ملکونو او قومونو ته هم نقصان کېدل شروع شي.
نن سبا چې کوم د مسلمانو ملکونو کې د فساد حل دی نو دا دې لپاره دی چې خدای پاک چې د دین نه لرې شویو او د دنیادارو چې کوم حالت ښودلی دی هغه د مسلمانانو دی لیډران دي نو هغوی د دولت راغونډولو لپاره د ولس د خدمت ناره اوچته کړي د عوام د خدمت ناره ولګوي او حکومت ترلاسه کړي او بیا په دواړو لاسو هغوی د کام دولت لوټي او داسې لوټي چې تصور نه بهر دی تر دې حده د چې کوم عالمان دي هغوی د ولس د دین د بهترۍ فکر کم لري او اصل کوشش دا وي چې دین په نامه عوام ځان پسې روان کړي او په څه طریقه دوی ته حکومت ترلاسه شي یا د حکومت نه فایده پورته کړي او دولت جمع کړي او جایدادونه ځان له جوړ کړي نامه خو دوی د خدای اخلي خو د خدای ویره یا د خدای د ویرې هیڅ اظهار د دوی عمل نه کېږي لګي پاکستان کې موږ دا حالت عام ګورو مسلمانان لیډران مسلمانان ولس لکه د ګازرو د مولو وژنې پرې کوي لګیا دي وژنې لګیا دي هیڅ حیثیت نه لري انساني ژوند خو حکومت بیا هم نه پرېږدي دوی ډېرو ملکونو کې داسې حرکتونه روان دي او کوشش دا دی د دې چې موږ په حکومت کې پاتې شو او د خپل طاقت اظهار هم د کوو او دولت هم جمع کوو او په هیڅ طریقه د دوی خېټې نه مړېږي نو بیا څه وجه ده چې د مسلمانانو ملکونو باوجود له دې چې دوی سره ډېرو ملکونو سره دولت هم ډېر دی قدرتي وسایل هم دی لري او بیا هم داسې بد حل دی چې غریب نه نور هم زیات غریبانان کېږي لګیا دي او د یو وخت روټۍ هم ورته په ګرانه میلاویږي اوس سعودي عرب ته دوی ډېر مالداره ملک وایي خو هلته هم غربت زیاتېږي لګیا دی مخکې هم غریبانان وو اوس لا زیاتېږي لګیا دي د تیل دولت دوی سره د خو دې نه باوجود د غربت انتها روانه ده هلته صرف د چې کوم شهزادګان دي او مالداره دي او لیډران دي نو د هغوی حالت ښه دی په لکونو ډالرې دوی خرج کوي په یو ورځ کې او دا خلک دولت ترلاسه کوي هم په ناجایزو طریقو یا د غریبانو حق وي او ترلاسه کوي او بیا خرج کوي هم په ناجایزه طریقه خدای پاک دې د دغو خلکو ته دغو حکمرانانو ته دغه بچیانو ته او دغه مفاد پرستو له دا عقل ورکړي چې هغوی د دولت جمع کولو په ځای د دولت صحیح استعمال دی وکړي صحیح مصرف دی وکړي او په دې به که یو خوا هغوی ته د خدای پاک رضا ترلاسه کېږي نو ورسره په دنیوي لحاظ هم یو طاقت دوی ته ترلاسه شي او غیر مسلمه چې کوم طاقتونه دي نو هغه به دوی ځان پسې روانولو په ځای او دوی باندې سترګې راوباسلو په ځای د دوی خبرې به منل شروع کړي نن سبا چې کوم یو شور جوړ شوی دی چې امریکایي صدر چې ویلي دي چې خپله سفارتخانه به یروشلم ته منتقل کوو او د یروشلم د اسرائیل د دارالحکومت په طور باندې تسلیمولو چې کوم اعلان هغه کړی دی نو عملاً خو هلته د اسرائیل کې ټول دفترونه موجود دي مخکې نه خو د بهر دنیا هغه له تسلیم کړی نه دی نو اوس دغه اعلان نه پس اوس د بهر دنیا کې ډېر شور دی او شور خو دی خلک مخالفت هم کوي لګیا دي حکومتونه خو دا هر څه د مسلمانانو د کمزورۍ په وجه شوي دي د مسلمانانو ملکونو یو بل سره جنګونه دي او ملکونو کې دننه بېچینۍ دي
چې اغیار له دا موقع ورکړی دی چې دا حالت پیدا کړي او دغه قسم اعلانونه دې وکړي. د امریکې صدر دا غواړي چې مسلمانانو کې یو بل سره چرم د امن حالت قایم نشي او داسې به دوی خپله خوښه کوي. بیا سعودي عرب اوس دا اعلان کوي چې د امریکې صدر دا فیصله هغوی ته قبوله نه ده، خو یو څو ورځې مخکې د هغې هره خبره باندې به دوی سر خوځولو په اثبات کې. او د ایران خلاف چې کله اعلان کړی و امریکې، نو هغې سره هم سعودي عرب اتفاق کړی و. هغه وخت په کار چې دا ودرولې وې، منې کړی وې چې موږ د هر مسلمان ملک سره یو، او ځکه که یو لوی طاقت هم د مسلمانانو خلاف څه قسمه کاروایي کوي نو موږ به نه برداشت کوو. همدغه شان د یمن خلاف چې کومه کاروایي کوي لګیا دي، نو په دې کې هم د لویو طاقتونو نه مدد اخلي لګیا دي. هلته هم د خپل طاقت اظهار لپاره په خطې کې د خپلې د باچایۍ رعب لپاره او د امریکي مفاداتو نه فایده پورته کولو لپاره د امریکې سره اتفاق کړی و. د دنیا د عرضي سامان لپاره د خدای پاک د حکمونو نه دوی لرې شوي وو. اوس د خدای پاک د حکمونو د نافرمانۍ عمده نتیجه به راتله چې کومه راغلې ده. اوس دا خلک د دوی په سر خیجې لګیا دي. حضرت مسیح موعود علیه السلام د دغو خلکو مثال چې صرف د دنیا په لټون کې وي او د دنیا د خواهشاتو د تکمیل فکر لري هر وخت، نو د خارق د هغه مریض سره دغه مثال ورکړی دی چې ځان چې خارقته وي نو په دې کې ورته یو خوند میلاویږي. هغه دا ګڼي چې زه چې خپل زخمونه چې خارقتوم او ډېر نو دې کې ماته ډېر آرام محسوسیږي، خو په دې باندې هغه خپل جسم نور هم زخمي کړي. په خارقتولو خو ورته آرام میلاویږي، خو په عارضي طور او په هغې باندې د هغې څرمنه نور هم خرابېږي او بیا نور هم وینه دې روځي. نو دا څیزونه چې انسان یې د ضرورت نه زیات خواهش کوي، دا په آخر کې د بېچینۍ سامان پیدا کوي لګیا یې. دا خلک دا ګڼي چې زموږ طاقت زیاتېږي لګیا دی یا زموږ ډلې زیاتېږي لګیا دي. نو دا خلک داسې دي چې لکه چې خپله وینه روباسي لګیا یې، ځان زخمي کوي لګیا یې او د خدای پاک خفګان له دې نه زیات وي. یعنې دې نه علاوه د خدای پاک خفګان هم همدغه مضمون خدای پاک یو بل ځای کې داسې بیان فرمایلی دی چې اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینة وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال واولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. یعنی په دې خبره پوه شئ چې د دنیا ژوند محض لوبه ده او د نفس د خواهشاتو د پوره کولو داسې ذریعه ده چې د اعلی مقصد نه انسان غافلوي او آرایش او یو بل سره په مقابله کې فخر کول او اموال او اولاد کې د یو بل نه د وړاندې کېدو کوشش دی. او د دغه ژوند مثال د هغه د باران په شان دی چې د هغې په نتیجه کې چې کم شین کېږي نو هغه د کافرانو زړه راکاږي ځان طرف ته، هغه بیا ډېرې په تیزۍ زیاتېږي او بیا ته ګورې چې هغه زیړې شي او بیا ریزه شي او په آخرت کې یو سخت عذاب د دې مقدر دی. نیز د خدای پاک له طرفه د دې نه علاوه د خدای پاک له طرفه مغفرت او رضوان هم دی او د دنیا ژوند خو صرف د دوکې یو عرضي سامان دی. د یو مؤمن کار دا دی چې هغه په دنیوي څیزونو باندې د فخر کولو او د دې د ترلاسه کولو لپاره د خپل ټول کوششونه
صرف کولو په ځای د خدای پاک د مغفرت او د رضا لټون کوي او د خارق د مریض په شان د نشي او خپل ژوند او عاقبت د برباد نه کی. دغه دنیوي ژوند د سامانونو او د دې د حالت نقشه حضرت مسیح اسلام یو مجلس کې راکاږلې د هغوی فرمایي چې څومره چې انسان د کشمکش نه بچ دی نو هغه عمره د هغه مرادونه پوره کیږي. یعنی د دنیوي خواهشاتو چې کم کشمکش دی د لپاره چې کم کوششونه نو فرمایي چې څوک چې کشمکش کوي یا کشمکش لري نو د هغه په سینه کې خو یو اور وي، هغه په مصیبت کې پریوتی وي، په یو مصیبت کې پروت وي. د دنیا په ژوند کې آرام همدا دی چې د کشمکش نه دی نجات ترلاسه شي. انسان ته ضرورت نه زیات چې کم کوششونه د دنیا لپاره کېږي نو د هغې نه نجات ترلاسه کوي. فرمایي چې یو تنو چې په اس باندې سور روانو په لاره کې یو فقیر ناستو په داسې حال کې چې ډېر په ګرانه خپل ستر پټ کړی و نو ډېر نو هغه ته یې تپوس وکړو چې ستا څه حال دی نو فقیر ورله جواب ورکړو چې چا ټول مرادونه پوره شوي وي د هغه حال به څنګه وي. نو هغه اس باندې چې کم تن سور نو هغه ډېر حیران شو چې تا ته څنګه خپل ټول خواهشات ترلاسه شوي دي. نو فقیر ورته وویل چې کله چې ټول خواهشات مې پرېښوده نو دا به داسې لکه چې هر څه راته ترلاسه شو. نو هغوی فرمایي چې د حاصل کلام دا دی چې کله چې هر څه ترلاسه کول غواړي نو تکلیف وي انسان ته، خو چې کله قناعت وکړي او هر څه پرېږدي نو هغه داسې وي لکه چې هر څه ورته ترلاسه شو. فرمایي چې نجات عمده دی چې لذت دې وي او تکلیف دې نه وي. د غم او د تکلیف والا ژوند نه د دغه جهان ښه دی او نه د بل جهان. هغې فرمایي چې دا ژوند خو په بهر حال ختمیږي ځکه چې دا د واورې د ټکړو په شان دی، که څومره مې پټ وساتئ هغه به آخر ویلې کېږي. دا دوی د واورې مثال ورکړی دی ژوند چې داسې دا کمیږي. فرمایي چې همدغه شان چې د ژوند د قایم ساتلو لپاره چې څومره کوششونه وکړی شي تدبیرونه وکړی شي خو رښتیا خبره همدا چې هغه آخر ختمیږي او ورځ تر ورځه څه نه څه فرق راځي. په دنیا کې ډاکټران هم دي، طبیبان هم دي، خو چا د عمر نسخه نه ده لیکلې. یعنې څوک دا نسخه نشي لیکلی چې انسان د همیشه ژوندي یا دومره به عمر وي. فرمایي هغوی چې خلک بوډاګان شي او بیا هغوی خوشحالولو لپاره ځینې خلک راشي ورته دا ووایي چې لا ستا عمر څه دی، لا خو د لږ شان عمر دی او 80 او 80 کاله څه عمر وي، دغه قسمه خبره ورته کوي. خو دا ټولې عارضي خبرې دي. فرمایي چې انسان چې د عمر خواهشمند وي نو د نفس په دوکو کې ګیر وي. په دنیا کې موږ دا ګورو چې د 80 کالو نه پس قوا بیخي کمزوري کېدل شروع شي او ډېر خوش قسمته وي هغه چې 80 کالو یا 82 کالو پورې عمر وي او قوایم تر ډېره حده ښه وي. ګینې اکثر خلک سم سودایان شي او بیا نه څوک ترې نه مشوره اخلي او نه پکې د عقل او د دماغ سره رڼا پاتې وي. او بعض خلک داسې وي چې داسې عمر کم بوډاګان وي نو ظلم پې هم کوي. ښځې کله ورله روټۍ ورکول ته نه هېر شي، کور والا ورسره هم ښه سلوک نه کوي ځینې وخت. نو هغوی فرمایي چې ګرانه خبره دا چې انسان په ځوانۍ کې مست وي او ژوند او مرګ ورته یاد نه وي. همدغه شان چې کم با اختیاره انسان وي نو هغه دا ګڼي چې همیشه به د هغه همدا حالت پاتې وي. هغوی وایي چې داسې انسان بیا بد کارونه کوي او آخر کې دا ګڼي، آخر کې چې کله په دې پوه شي چې اوس خو زه څه نشم کولی او آخر کې چې بیا په څه پوه شي نو بیا څه کول ورته ګران وي. نو دا د کم د ځوانۍ چې کم عمر دی دا غنیمت ګڼل پکار دی. دلته مجلس کې یو د هغوی ملګری ناست و شرمپت نو هغې ته یې دا ویلې چې څومره ارادې چې تاسو په خپل عمر کې کړي دي نو دې کې به ځینې پوره شوي وي، خو تاسو لږ سوچ وکړئ چې هغه لکه د یو پکاړی په شان دی و چې فوراً
معدوم شي او هیڅ په لاس کې پاتې نشي. تیر آرام هیڅ فایده نه وي، دغه په تصور غم نور زیاتېږي. انسان نه چې آرام لاړ شي تیر شي نو او بیا په تکلیفونو کې وي نو بیا ورته څه فایده نه وي چې په هغې باندې سوچ کوي، په دې بیا غم زیاتېږي. فرمایي چې دې نه د عقلمند انسان لپاره دا خبره هغه ته ترلاسه کېږي چې انسان د ابن الوقت وي، د هغه مطابق دی روان وي، پیژني دی. او چې کوم ژوند د انسان په لاس کې موجود دی نو هغه باید نظر ساتي چې څه چې تیر شو، کوم وخت چې تیر شو نو هغه لکه داسې چې لږ د مړي په مثال وي، دغه تصورات بیا بې فایده دي. ګورې چې کله انسان د مور په غېږ کې وي نو څومره خوشحاله وي، ټولې اوچتۍ ګرځوي، خو هغه زمانه داسې وي لکه چې انسان په جنت کې دی. خو اوس لږ یاد کړي چې هغه زمانه چېرته د هغه هم تېره شوه. ارزښت څیزونه دي ټول د دنیا، اسانۍ معرضي دي. نو ځکه چې که چاته اسانۍ ترلاسه شي، اختیارات ترلاسه شي، حکومتونه هم ترلاسه شي، نو دا خبرې وړاندې ساتل پکار دي د نظر. هغوی فرمایي چې دا چې کومه زمانه تېره شي هغه بیا کله واپس راځي. یو واقعه هغوی بیانوي چې یو بادشاه روان و او واړه هلکان یې وکتل نو په ژړا شو چې کله نه چې دغه صحبت مې پرېښی نو غمونه راته ترلاسه شوي دي. او ژړل په دې چې ماشومانو لوبې کولې او د هر فکر نه آزاد و. نو هغه ته خپل وړوکوالی رایاد شو چې څه زمانه به اوس دا زمانه ده. نو باچایانو ته هم سکون او آرام نه وي، باوجود چې ډېر آرامونو کې وي. فرمایي چې صرف دا احساس پکار دی چې صرف دا دی چې احساس پکار دی. فرمایي چې د بوډاتوب زمانه ډېره بده ده. هغه وخت خپلوان هم دا غواړي چې بس دا دندې مړ شي او د مرګ نه مخکې قوتونه ټول مړه شي. نو بعضې خو داسې سخت زړه لري خپلوانو کې چې هغوی چې د مریض حالت ته وګوري، دغې بوډاتوب ته وګوري، دا وایي چې دا څه بوج ده په مونږ اچولی دی. نو د ژوند باره کې فرمایي چې غاښونه بیا پرېوځي، د انسان د سترګو نظر ختم شي او که آخر کې بالکل د کاڼي په مثال شي، شکل هم خراب شي او ځینې خو داسې بیمارو کې مبتلا شي چې آخر خودکشي وکړي. او دا هم حضور فرمایي چې موږ په زمانه کې ګورو چې داسې کېږي لګیا دي چې د انسان خو هېڅ حیثیت نه دی. خو بیا هم چې کله ورته طاقت ترلاسه وي، ځواني وي او د دولت د ترلاسه کولو وخت وي، طاقت لري، نو هغه وخت دا هیر کړي چې آینده به څه مسئله کېږي. فرمایي چې ځینې وخت چې کومو غمونو نه انسان تښتېدل غواړي نو ناڅاپه په هغې کې مبتلا شي. او که اولاد ټیک نه وي نو بیا نور هم تکلیف کې وي او هغه وخت بیا په دې خبره پوه شي چې غلطي مې کړې وه، عمر مې همداسې تېر شو. هغه وخت ورته بیا را یادېږي چې د خدای پاک په حکمونو باندې روانېدل بهتره وو او د هغې مطابق ژوند تېرول پکار وو، په ځای د دې چې په دنیا کې پرېوتی وم او دنیا کې انسان پرېوځي او خدای پاک هېر کړي. نو ډېر فرعونان هم تېر شوي دي، حمانان هم تېر شوي دي چې که د هغوی په ژوندونو که انسان غور وکړي نو ډېر طاقتور خلک دي چې تېر شوي دي. او که انسان د هغوی په ژوند غور وکړي نو معلومیږي ورته چې هغوی له د هغوی د دنیاوي چې کوم جاه او حشمت و هغه ورله هېڅ فایده نه وه ورکړې. نو نن چې کوم حکومتونه دي د هغې نه زیات طاقتور حکومتونه دي، د اختیارات نن چې کوم حکومتونه وي نو د هغې په مقابله کې هغه حکومتونه زیات طاقتور وو، اختیاراتو په لحاظ خو ټول ختم شو. نو فرمایي چې عقلمند هم هغه دی چې د خدای پاک طرف ته توجه کړي، خدای پاک د یو وګڼي چې هغه سره بل هېڅوک هم شریک نه دی. موږ دا په خپله ازمایلي دي او کتلي هم دي چې یو د چې کوم عارضي خدایان دي هغه د چا نه پکارېږي او که خدای پاک طرف ته نه ټیټېږي نو بیا ورباندې هېڅوک هم رحم نه کوي. او که څه آفت په انسان راشي نو بیا هېڅوک تپوس هم نه کوي. په انسان په زرګاو بلاونه راځي، خو دا یاد لري چې د یو پروردګار نه بغیر بل هېڅوک هم نه وي د انسان. هغه د مور په زړه کې مینه اچوي او که د هغې زړه د خدای داسې نه وي جوړ کړی نو هغه به پرورش هم مور نه شو کولی د ماشوم، نو ځکه هغه سره هېڅوک هم مه شریک کوئ. دا هغوی د هندو ته نصیحت فرمایلی و
چې کوم ظاهري شکل کې کوم خدایان جوړ کړي وي ځینو مذهبونو کې، نو دا خلک چې کوم دنیوي څیزونه دي، مال اولاد او طاقت او حکومت، دا هم د خدای پاک شریکان کی خلک. او بیا چې کومې دوستۍ دي، لکه چې کوم مثال ورکړو چې ځینې ملکونو کې هغوی د ځینې ملکونه داسې وي چې هغوی د لویو ملکونو پناه ته راتلل غواړي، نو هغه لوی ملکونه خپل خدایان کړي. دا ټول څیزونه ختمېدونکي دي. او بیا لکه څنګه چې خدای پاک فرمایي چې د جهنم د دغو خلکو ځای وي. بیا په یو موقع حضرت مسیح اسلام فرمایي چې دا ښه یاد ساتئ چې خدای پاک څوک چې د خدای شي، نو خدای پاک د هغه شي، او خدای پاک د چا دوکه کې نه راځي. که څوک دا غواړي چې د ریاکارۍ او په فریب به خدای پاک له دوکه ورکړم، نو دا د هغې حماقت د ناداني ده. هغه ځان له دوکه ورکوي لګیا دی. د دنیا ښایست، د دنیا مینه ټوله د خطاکارو جړ ده، او په دې کې انسان روند شي او د انسانیت نه وځي، او په دې نه پوهېږي چې څه کوم لګیا م سره راته کول پکار دی. نو یو هوښیار تن چې کله د چا په دوکه کې نه راځي، نو خدای پاک څنګه د څوک دوکه کولی شي؟ نو د داسې د بدو افعالو جره د دنیا مینه ده، او د ټولو نه لویه ګناه چې دا وخت د مسلمانانو حال تباه کړی دی، چې په کوم کې دوی مبتلا دي، هغه هم دا د دنیا مینه ده. په ویښه او په ملاسته او په ناسته او په ګرځېدو هر وخت په دغه هم غم کې انسان مسلمانان ګیر دي، او د دنیا غم صرف دوی ته د دې په زړه کې پاتې شوی دی، او د هغه وخت لحاظ او خیال نه لري چې کله قبر کې ایښودلی کېږي. که هغوی د خدای پاک نه وېرېدی او د دنیا د دې لږ غم دوی لرلی، نو ډېره فایده به دوی پورته کړې وی. نو د یو مؤمن کار دی چې هغه د دنیا په فکرونو کې د پرېوتو په ځای خپل د آخرت د ښه کولو او د خدای پاک د مینې د ترلاسه کولو فکر دې کوي. او قناعت د پکې پیدا شي، او د دنیاوي چې کوم سامانونه دي هغه د خدای پاک نعمتونه وګڼي او استعمالي دي، خو هغه د خپل معبود نه کړي دا دنیاوي څیزونه، او هغې پسې د منډه نه وایي. معبود هغه دی چې کوم زمونږ حقیقي معبود دی. مینه د ټولو نه زیاته یو مؤمن ته خدای پاک سره کول پکار ده. خو د خدای پاک مینه بیا انسان کې تقوا هم پیدا کوي، قناعت هم پیدا کوي. خدای پاک د مؤمن دا یوه نښه ښودلې ده چې هغه د ټولو نه زیاته مینه خدای پاک سره کوي. خدای پاک فرمایي چې والذین آمنوا اشد حبا لله، چې کوم خلک مؤمنان دي هغوی د ټولو نه زیاته مینه خدای پاک سره کوي. حضرت مسیح موعود علیه السلام د خدای پاک سره د مینې په سلسله کې بیان فرمایي چې په دې خبره پوهېدل پکار دي چې د خدای پاک کم د ذاتي مینې حوالې سره چې کوم هغه دغه غیرت دی، هغه په دې کې دې باره کې دا غواړي چې د یو مؤمن هم د هغه سره بل څوک شریک نه کړي. خدای پاک ډېر غیرت لري د دغه خبرې چې ذاتي محبت کې چاته شریکېدل نه دي پکار. فرمایي چې ایمان چې موږ د ټولو کې زیات په موږ ګران دی، هغه هم په دغه خبره محفوظ پاتې کېدی شي چې موږ د خدای پاک په مینه کې بل څوک شریک نه کړو. خدای پاک د مؤمن دا علامت فرمایلی دی چې والذین آمنوا اشد حبا لله، یعنې کوم خلک چې مؤمنان دي هغوی د خدای نه زیات خپل زړه بل چا سره نه لګوي. خاص حق دی دا مینه د خدای پاک خاص حق دی، او کوم ته چې دا حق بل چا له ورکړي نو هغه به تباه کېږي. ټول برکتونه چې کوم د خدای پاک سره مینه کوونکي ورته میلاویږي، او ټول قبولیتونه چې هغوی ته ترلاسه کېږي، نو آیا هغه په معمولي وظیفو یا په معمولي لمونځو په روژه ورته میلاویږي؟ بیخي نه، بلکې هغه خو د توحید فی المحبت نه ورته میلاویږي، د خدای پاک په مینه کې په فنا کېدو ورته میلاویږي. څوک چې د هغه شي نو هم د هغه شي بیا، او بیا په خپل لاس هغوی په دغه په لاره کې قربانۍ کوي، په خپل لاس باقي هر څیز د هغه په لاره کې قربان کړي. فرمایي چې زه د دغه درد حقیقت نه ښه خبر یم چې کوم هغه تن ته کېږي چې کوم هغه د داسې تن نه بیل کړی شي چې لکه هغه خپل ځان ګڼي. خو زه د دغه خبرې غیرت لرم چې زموږ د حقیقي محبوب مقابلې ته پکار نه چې بل څوک هم وي. زما زړه همیشه دا فتوا ورکوي چې د پردي سره مستقل مینه کول چې د الهي محبت نه بهر هغه که زوی دی، که ملګری دی،
که څوک بل څوک دی دا یو قسمه کفر دی او کبیره ګناه ده چې که د خدای پاک نعمت او رحمت تدارک ونه کړي نو په دې باندې د ایمان د سلب کېدو خطر وي. دا خو د خدای پاک رحمت دی، د هغه نعمت دی چې هغه داسې موقع بیا پیدا کړي چې د انسان ایمان بیا چې هغه داسې موقع پیدا کېږي بیا که دا نه وي نو بیا خو په ایمان ضایع کېدی شي. نو یو حقیقي مومن سوچ هم نشي کولی چې د دنیا د سامانونو مینه به د شهوت په طور د دې مخې ته راشي. دې لپاره په تقوا کې ترقي کول او قناعت پیدا کول دا یو مومن لپاره انتهایی ضروری دی. همدې لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې متقي شئ، د ټولو نه لوی عابد به تاسو نه جوړ شي. د خدای پاک محبت او تقوا به زړه کې ستاسو پیدا شي او بیا د خدای پاک د عبودیت او د عبادت حق هم انسان پوره کولی شي. د یو حقیقي عابد کار دا دی چې په هغه کې به قناعت هم وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که قناعت پیدا کړئ نو شکر گزاره به شئ او د ټولو نه زیات یو مومن د خدای پاک شکر گزاره وي او په کار هم نه چي وي. کم خلک چې په خوله خو بېشکه دا وایي چې موږ د خدای پاک شکر کوو، خو د دنیاوي سامانونو او د دنیا د جاه و حشمت پسې منډه وایي، نو په حقیقت کې هغوی په حب الشهوات کې مبتلا دي. هغوی په حقیقي طور شکر گزاري چرې نشي کېدی. د داسې دنیادارو نقشه په یو موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان فرمایلی ده چې د ابن آدم سره او چې ابن آدم سره د سرو زرو یوه قسم وي نو بیا هغه به دا غواړي چې ورسره یو بل راشي. فرمایي چې دغه خوله په خاورو نه بغیر بل پسې نشي ډکېدی، یعنې قبر ته که لاړو نو هغه وخت به د هغه لالچ ختمېږي. فرمایي چې خدای پاک د توبه کوونکي توبه قبلوي، نو په ژوند کې انسان وخت لري نو ورته پکار دی که څه غلطۍ ترې شوي نو توبه دې وکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو مومن د قناعت معیار بیان فرمایي چې کم تن د زړه په اطمینان او سره د جسمانی صحت سحر کو او یعنی سحر را پاسېد او ورسره د یو ورځې خوراک موجود دی نو هغه داسې دی لکه ټوله دنیا یې ګټلې وي، د ټول دنیا نعمتونه ورته ترلاسه شو. نو دا دی د یو مومن لپاره د قناعت معیار. خدای پاک دې مونږ کې دا قناعت پیدا کړي، تقوا دې په مونږ کې پیدا کړي، د دنیا د څیزونو د مینې په ځای د خدای پاک سره د مینې حصول دې زموږ مقصود شي او د خدای پاک مغفرت او رضوان د مونږ ترلاسه کوونکي شو. دې نه پس به د دغې دعا طرف ته هم حضور فرمایي چې ستاسو پام ګرځول غواړم، لکه څنګه چې مخکې مې په اختصار ذکر وکړو چې د مسلمانانو ملکونو چې کوم لیډران دي هغوی د دنیا خواهشاتو پسې روان دي او په عملي طور د خدای پاک په ځای لوی طاقتونو ته دوی خدای ویلي دي، د لوی طاقتونو نه خپل خدای جوړ کړی دی او دا ګڼي چې د دوی سره ملګرتیا زموږ د بقا او د ترقۍ ضمانت جوړېدی شي. حالانکه د امریکې باره کې د دې دا حل دی چې جرمني اخبار تېرو ورځو کې یو مضمون لیکلی و، په تجزیه نګار پکې دا لیکلي وو چې دنیا کې چې کوم نورې ډېرې خبرې نه یو پکې دا هم دی چې د دنیا چې کوم واشنګټن خپل ځان لپاره نمونه ګڼي دغې طرف ته ټولو توجه ده چې ورپسې موږ ورباندې موږ ته روانېدل پکار دي. نو اوس د دې دا حیثیت نه دی پاتې ځکه چې اوس د دې په ځای بیجینګ چې د چین دارالحکومت د هغه نمونه جوړېږي لګیا دی، نو خپل مقام او حیثیت امریکې بایللی دی. دا دنیاوي سهارې عارضي سهارې دي، نن به وي سبا به نه. نو مسلمانانو ته اوس په دې باندې پوهېدل پکار دي چې د امریکې چې کوم اعلان کړی دی یروشلم ته د خپل سفارتخانې د منتقلولو نو د همدې لپاره کړی دی چې داسې به کېدی شي چې اسرائیل سره د دې تعلقات ښه شي، نور به مضبوط شي او د دې څه حیثیت به قایم شي. خو
خو د خدای پاک له طرفه چې زوال راشي نو بیا د دنیا ملګرتیا او معاهدې نه پکارېږي. اوس داسې ښکاري چې اوس په دغو لویو طاقتونو په خاص طور په امریکې هم دا کار شروع شوی دی او نتیجه به کله راوځي دا خدای پاک خبر دی. خو د مسلمانانو یو بل سره د جنګولو کوششونه په دغو حالاتو کې نور زیاتېږي. نو ځکه د مسلمان دنیا لپاره موږ ته دعاګانې کول پکار دي چې خدای پاک د هغې عقل ورکړي چې دوی د متحد شي، دوی د یو ځای شي او د ملکونو ترمنځ چې کوم د جنګونو امکان د دام د ختم شي او مسلمانانو ملکونو کې دننه چې کوم یو بل سره جنګونه روان دي او په زرګونو بلکې د ځینو عدد شمار مطابق په لکونو خلک پکې مړه شوي دي، ژوند ضایع شوی دی. د هغوی خدای پاک د دوی له عقل ورکړي چې دوی د یو قوم په حیثیت کې د اوسېږي او یو بل سره جنګونه د دوی ختم شي چې د اسلام کوم دشمنان دي هغوی د خپل مفادات ترلاسه نه کړی شي. ټولو نه زیاته دوه موږ ته دا هم کول پکار ده چې مسلمانان د خدای پاک رالېږلي چې کوم مسیح موعود او مهدي موعود دی هغه دوی پېژني چې هغه سره دوی تړون جوړ کړي او په دې بیا د یو بل ترمنځ هم او په دنیا کې هم امن قایمونکي جوړېدی شي. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.